यही है जिनकी सोने को फजीलत है इमामत पर, यही है जिनकी सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं की इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। मोहतरम जनाब मौलाना हाशम खान अमीर जमीयत शज़िल्ला चारसद्दा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. درود شریف وای خدای پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو د ټولو نه وړاندې خو زه د دې مجلس او د دې پروګرام جوړونکو ته داد ورکوم، د هغوی تحسین کوم او سلام ورته پیش کوم. قاری شعیب صاحب، قاری محمد نعیم فریدی صاحب او د هغوی پوره ټیم دا زبردست ښکلی پروګرام یې جوړ کړو. ستاسو زمونږه او د نورو ډیرو ګڼو عالمانو ستاسو ملاقات سره وشو. الله پاک دې د هغوی عزتونه نورم زیات کړي، حوصله او توفیق دې الله پاک هغوی له نورم ورکړي، او ستاسو دا ناست او دلته راتګ دا دې الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. زما عزتمندو، زما په حقله کې دوی کومې خبرې وکړلې هغې کې مبالغه وه. ما ته خپل ځان معلوم دی، زه دومره نه یم. البته د خدمت یو جذبه لرم، د الله نه توفیق غواړم چې د علماو د دې جماعت په صحیح طریقه باندې خدمت یو حد پورې وکړم. ستاسو هم د تعاون او د امداد د مرستې او د ملاتړ اپیل او درخواست دی چې تاسو عام مسلمانان به زمونږ د علماو د جمعیت علماء اسلام د ډلې پوره مرسته او تایید کوئ. او تاسو چې کله مرسته کړې دي غریب عالم او علماو پسې کلک ولاړ یې، نو علماو هر میدان فتح کړی دی. بیا د دوی مخې ته لوی خلک چې کوم دی دا راغلي ټینګېدی نشي. زما عزتمندو، دا پروګرام د حفظ د قرآن په حقله کې دی. زه یو دوه درې خبرې ستاسو په وړاندې باندې اقدام. تاسو د ډېر وخت راسې ناست او ما ته پته ولګېده چې تاسو د علماو تقاریر واورېدل او لا اورئ به. د دوی د دې ښکلي ترتیب زه ستاینه کوم چې هر عالم ته دوی باقاعده ټیم ورکړی دی. الله دې خوشاله کړي او الله دې دوی له عزتونه ورکړي. دا در حقیقت دوی د عالمانو عزت کړی دی.
وختونه هم نه ضایع کیږي او کدا قسمه پابندي په نورو پروګرامونو کې خلک کوي او د دې تقلید کوي نو ډیره ښه خبره ده ډیرو ځایونو کې به خلک د یو نظم د لاندې راشي جی جی زما عزتمندو ما دا خبره یو غرض ده چې ستاسو وړاندې باندې کېدم چې یو زموږ د خپل دین په باره کې دا ایمان او عقیده ده چې دا بالکل کامل او مکمل دین دی دا دین محمدي صلی الله علیه وسلم چې موږ دا غي منون کیو او دغه وجه موږ ته مسلمانان ویل کیږي د دې دین په منلو کې د دوه جهانو کامیابی ده او په دې دین باندې چې موږ عمل وکړو نو دنیا او آخرت به لازم کامیابی بل دا چې دین موږ ته الله پاک راکړی دی چې دې دین کې د هر خبرې حل شته دي زمونږ او د ستاسو د ژوند او ژوندۍ سره چې د کمی خبرې تعلق دی کوړه خبره ده او کلوه خبره ده د شریعت موږ ته دغه حل استل دي او دغه حل موږ ته کړی دا دوه خبرې ډېرې اهم دي زستاسو د عام مسلمانانو توجه غواړم یو دا چې په دې دین باندې موږ عمل وکړو دي کې د دوه جهانو کامیابی ده او بل دا چې دا دین کامل او مکمل دین دی هیڅ یو خبره داسې نشته دی چې زمونږ استاسو ژوند او ژوندۍ کې به مخې ته راځي او د شریعت موږ ته د هغې په باره کې لاره نه ښودي هغه کومه خبره په ظاهر کې ښکاره کیږي مثلا اوبه څښل نو اوبه موږ څښو دا کافر دنیا موږ اوبه څښي خو زمونږ استاسو پیغمبر موږ ته د اوبو څښلو طریقه ښودلې ده چې اوبه به سړی په خلاص کې واخلي ورته به وګوري چې څه خسنې وغیره ضروري شی څه پکې نشته قبله ته به مخ کې په ناسته به اسکي په دریو ساګانو به وسکي هر دل چې سا اخلي نو د لوخي نه بخلو بل طرف ته کی بسم الله به وي او چې وسکي به په اخر کې به الحمدلله وي او دا کافر دنیا وبسکي چې څنګه وسکي هغه څه کوي دا زمونږ یو ضرورت دی او شریعت موږ ته لاره دی کې ښودلې موږ روټۍ خورو دا کافر دنیا هم روټۍ خوري خو زمونږ استاسو پیغمبر د روټۍ د خوراک موږ ته باقاعده طریقه ښودلې ده او هغوی چې څنګه وخوړل هغسې خوړل د خوراک کاک نه بعد بیا موږ قضای حاجت ورکوټ او دسمات غټ او دسمات هغې له انسان ځي نو زمونږ استاسو پیغمبر باقاعده موږ ته طریقه ښودلې ده او کافر دنیا د دې قسمه خبرو پابند نه دي ځکه هغوی د خپل پیغمبر په تعلیماتو روان نه دي زمونږ پیغمبر مني نه او خپل پیغمبر دغه تعلیمات هم په ځای پرېښي که د خپل پیغمبر یې منلي وي د دې پیغمبر پیروکار به و خو هغه هم نه مني براینا هم منلي زما عزتمندو د حضور علیه السلام په دوره زمانه کې هم د کافرو په صحابه کرامو باندې دا اعتراض یو قسم له ټوکې به صحابه پورې کوله چې هلکه دا ستاسو پیغمبر خو تاسو ته د هر څه چل ښیي حتی الخراعة حتی چې د اودسماتې چل هم درته ښیي سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ته وویل
هغه ته یو زموږ پیغمبر خو ډېر شفیق او مهربانه پیغمبر دی مونږ ته درس چل خی مونږ ته ویلي دا وته شروع مونږ ته ویلي دي چې تاسو مثلا او 10 ماته وینو د خلکو د نظر نه بلور لاړ شي په خو خپل شونه نو خلک به بار سهارات تلل او دیم راته ویلي چې تاسو بار ته ځئ نو تاسو به ځان سره درې کاڼي یا لوټي درې لوټي واخلئ دی کې بس کور نی سکاره به پکې نی اډوکې به پکې نی خوشحالي به پکې نی خالص درې کاڼي یا درې لوټي او بیا چې لاړ شي یو ځای ته نو عام طور هغې ته د نور خلکو راتګ به هم کېږي دغسې ځای څښاوي پیریان پکې وي تاسو بل ته دا دعا وغواړئ اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث بیا به په هغه ځای کې داسې ځای وګوري چې لږ ښکته وي داسې ډېر پوچک پړاګه نه نشیبی او ښکته ځمکه به وګورئ قبلې ته به نه مخ کوئ نه به شا کوئ او چې ځمکې ته څو پورې نږدې شوي نه نو د ځان نه به کپړې نه اوچتئ او بیا چې اودس مات کړي نو د خپل ځان صفایي استنجا چې ورته وایي دا په ګس لاس باندې وکړي بیا چې راپاڅي بیا به ووایي غفرانک او دا دعا به وغواړي الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني د صحابي چې سړي ته دا خبر وکړه دا دومره اوږده خبره وس هغه حیران شو چې دا خو لکه موږ واقع ټوکه ګڼله موږ چې دا معمولي کار دی دې کې خو ډېرې خبرې راووتې بهرحال زما عزتمندو بیا عالمان د دې تشریح وضاحت کوي محدثین چې سکور به پکې نه دا خو ښکاره خبره ځکه هغه خو سړي بدن خرابوي خوشحالي به نه وي هغه خو به د نور ګندګي کلون شو په ځای د صفایي به نوره ګندګي راولي هډوکي به نه هغې کې یو وجه څرګنده ده او د بلې وجې اظهار حضور علیه السلام کړی یو دا چې هډوکي عام طور تیری خوب به پیښې خو حضور علیه السلام بل ځای کې فرمایي چې دا ستاسو د رونو د پیریانو خوراک دی د دې وجې نه تاسو مه استعمالوئ دا وایي ځکه ما ته د پیریانو وفد راغی او هغوی ما ته وایي چې ته خپل امت ته ووایه چې دوی د دې نه منع شي چې دا هډوکي چې کوم دی د استنجا په طور نه استعمالوي ځکه دا زموږ خوراک بس دومره حدیث مبارک کې راغلی دی نور وضاحت بیا حدیث مبارک کې نشته دی بیا عالمان فرمایي چې څنګه خوراک عالمان فرمایي یا خدا پیریان دا هډوکي بویي الله یې پې مړی دغه طریقې ده یا پې الله پاک نوره غوښه دوی ته راټوکوي او دوی خوري او په هغې مړی خدای ښه پوهېږي خو به هر حال د خدای د پیغمبر وینا ده او تاسو عام مسلمانانو واورېدل چې هډوکي خاص کر هغه هډوکي چې په هغه موږ خورو غوښه هم ته خوړلې وي عالمان ویل دا تازه وي ډېر زیات چې کوم دی زوړ شوي نه وي دا ګندګۍ کې غورځول هم نه دي پکار او د دې نه به څښا کار او ګنده کار نه اخلي زموږ او ستاسو د پیغمبر وینا ده چې دا د زموږ د رونو د پیریانو خوراک زما عزتمندو ما خبره صرف دا کوله چې زمون دین محمدی صلی الله علیه وسلم دا بالکل کامل او مکمل دین دی دا خبره حل پکې شته دا وړي وړي خبره د سر وخت به څنګه د دې حل پکې شته چې سر وخت به یا خو بيخي یو شان ټول کټا کی یا مټول وخت یو شان سودکې به پکې نه وي یا نو وخت غټ پرې دی په منځ کې به لارې د غوګونو پورې د غوګونو د نرمې پورې او د دې نه لخکته ځکه د حضور سلام لخکته وخت او هغه وخت کې ثابت کې راغلي دي چې د حضور سلام چې کم دی وخت غټ شوی دی نو د وګو پورې نو د وګو پورې یعنی د دې سټ د غوګ د دې نرمې نه لاندې به دې ته څوک په سټ باندې وخت وي او څوک په د وګو ترمنځ دا درې قسمه وخت او بیا حضور رسول الله فرمایي چې د چا وخت وي دا غیب عزت کوي دا غیب اکرام کوي دا غیب اکرام دا چې پاک صاحب به وینځي د غړو غړې به
او ګومنسکی به په بر سر لکه د لیونو به نه ګرځي د ویښتو په باره کې د جامې په باره کې راغلي چې حضور رسول سلام جامه په دې ډول غټې درنې جامې دا به د ګیټې نه بره وي د خپو دا ګیټې به په دې کې نه پټوي د دې وجې نه بعضې خلک دا پټوي تکبر خو پې زه نه کوم نه تکبر لفظ چېرته په حدیثو کې نه دی راغلی دغسې ناروا دي ګیټې به پکې نه پټوي ځکه حدیث مبارک کې راغلی هغه ځای کې محدثین فرمایي چې د دې نه دا پته ولګېږي چې د ګیټې په لنګ کې یا په پرتوب کې پټول دا ناروا دي حضور رسول سلام یو صحابي مخې ته تیر شو هغه صحابي ګټې چلولې اوږه باندې ګټه راغستې او لنګ یې والی او لنګ یې ښکته و حضور سلام د شان آواز ورکړ وی دا لنګ دې اوچت کړه صحابي وایي چې ما شاته وکتل دا حضور رسول سلام وی ما ورته چې یا رسول الله دا خو چې کوم زوړ لنګ دی او زوړ څادر دی نو په دې به زه څه تکبر او ډول دغه وکړم حضور سلام ما ته وی امالک فی اسوه آیا ولې تا دپاره په ما کې نمونه نشته وی ما چې حضور رسول سلام ته وکتل د حضور رسول سلام چې کوم د لنګ اوچتو د ګیټو نه بره وه دغه ځای کې محدثین یو خبره کوي چې صحابي ورته وایي چې دا خو زوړ څادر دی او زوړ لنګ دی یعنې په دې زه څه ډول نه کوم تکبر نه کوم دې صحابي دروغ وایي رښتیا یې وي دا خو د پیغمبر سلام د مجلس یارو براه راست شاګرد یو د مجلس پیغمبر د خدای په داسې طریقه تربیت کړی و چې دروغ ووایم او شیبه هم پکې نه وه خو حضور رسول سلام معاف نه کړه دی ورته ویلي چې زه ښه چې تکبر نه کوې نو بیا خیر دی نه امالک فی اسوه آیا ولې ستا دپاره په ما کې نمونه نشته دی دی د قرآن هغه آیات طرف ته مو اشاره وکړه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه چې ستاسو دپاره خلکو د پیغمبر کې یو ښکلې نمونه د ژوند تېرولو پرته ده دته ګورئ دغسې ژوند او زندګي تېروئ د هغې ته اشاره ده دغه وجه چې عالمان وایي چې دا ګیټې په پنسو کې پټول دا تکبر دی که یو سړی چې دا د تکبر د وجې نه زه نه کوم تکبر ته څه دی پیغمبر د خدای وایي ګیټې اوچتې کړه د ګیټو نه څادر اوچت کړه لنګ اوچت کړه پرتوګ اوچت کړه او ته یې نه اوچتوې ته وایي تکبر نه کوم تکبر څه شي تکبر څه ته وایي حدیث مبارک کې راغلی دی چې حضور علیه السلام د تکبر ډېر بد بیان کړ په وعظ او نصیحت چې د وریځو دانې عمره تکبر د چا په زړه کې وي نو دا سړی به جنت ته نه ځي نو چې د وعظ او نصیحت نه راکوز شو د منبر نه راغی یو صحابي ته تپوس وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کې خو هر یو سړی دا خوښه ګڼي چې زما جامې دي د هر چا نه ښې وي زما پیزار دي د هر چا نه ښه وي او په یو روایت کې ورسره دا الفاظ راغلي زما سورلي دي د هر چا نه ښه وي د دې صحابي مطلب دا و چې که دا تکبر نه خو موږ هر یو سړی غواړو حضور سره دا خو تکبر نه دی دا خو تجمل دی دا خو ځان ښایسته کول دي او ښایست یو حده پورې د خدای مطلوب دی او خوښ دی او مقصود دی تکبر خو دوه ټکي حضور علیه السلام وفرمایل چې تکبر څه ته وایي بطر الحق وغمت الناس بطر الحق د حق نه انکار کو نه منم دا پکې چاره اوس دا نه منم دا خو ته معلومه چې خبر حق ده د عالمانو د خولې ده د عالمان د ځانه خبر نه کوي دوی چې قرآن او حدیث ته نسبت وکړي خو یې به د قرآن او د حدیث خو دې وینې او دا پکې چاره اوس او بل غمت الناس خلق سپک ګڼل خلقو ته سپک نظر کول نو بهرحال زما عزتمندو د تکبر نه د خدای موږ تاسو وساتي نو حضور علیه السلام موږ ته ژوند هر اړخ څرګند کړی دی هر اړخ یې څرګند کړی دی واضح کړی دی ما دا خبره کولو زه خپله خبره راغونډوم هم د دوی انتظام کې چې خلل واقع نشي ما دا خبره کوله چې زمونږ استاد دا دین محمدي کې د هرې مسلې حل موجود دی
موږ به بل خواته نه ځو. زمونږ او ستاسو په ژوند او زندګۍ کې چې څه قسم خبره مخې ته راځي د شریعت به موږ ته حل هغې کړی وي. دا د خدای دین دی او د پیغمبر اسلام په واسطه موږ ته راغلی دی. د ټولې دنیا د عقل چې رايوځي شي د حضور اسلام عقل ته نه رسیږي. او حضور اسلام چې کوم هدایات دي نو په هغې کې هر قسمه خیر دی، په هغې کې حیا ده، په هغې کې پرده ده، په هغې کې عزت دی، په هغې کې ښایست دی. او د حضور رسول اسلام د تعلیماتو نه چې موږ خلاف ځو دا بې غیرتي ده، دا بې دیني ده، دې کې قطعا ښایست نشته دی او دې کې قطعا پرده نشته دی. دا عزت نه دی بلکې دا د خدای طرف نه چې کوم دی د خدای د دین سره لوبې ټوکې کولې. خدای دې موږ او تاسو داسې نه کړي. نو د خدای په دین باندې به انشاءالله کلکې موږ ګولې لګو او دا به وایو چې زموږ د ټولو مسلو حل په دې دین او شریعت کې پروت. زما عزتمندو دا خبر هم ستاسو ذهن کې چې زه راولم خدای پاک زموږ او ستاسو ذهن ته پرېباسي. دا قرآن دی، دا د الله کلام دی. الله د ټولو بادشاهانو بادشاه دی. دې خبرې ته هم خیال دی. د ټولو بادشاهانو بادشاه دی. دا د هغه بادشاه خبرې دي. او عربي کې یو محاوره ده وایي کلام الملوک ملوک الکلام. د بادشاه خبرې د نورو خبرو بادشاهي کوي. نو دا د ټولو بادشاهانو د بادشاه خبرې دي. نو دا به هم ذهن کې یاد ساتئ چې قرآن د ټولو بادشاهانو د بادشاه خبرې دي کې د بادشاهي خبرې به وي. دا قطعا نشي کېدی چې د بادشاهانو بادشاه دې لګیا وي خبرې دې کوي او د بادشاهۍ خبرې دې پکې یو هم نه وي. نه دې کې د حکومت کولو په ملک او په وطن او په دې خلکو باندې نظام راوستلو دا قسم خبرې پکې شته دي. دا خو ټول شاهي فرامین دي. خدای دې په موږ او تاسو پوه کړي، موږ په تاسو پوه شوي نه یو. دا ټول شاهي فرامین دي. ګډې وډې به نه وایو. موږ عام مسلمانان چې کوم دي ځان چې آزاده نو کله دا قسمه خبرې شروع کړو. عالمان په یو میدان کې مثلا سیاسي میدان کې نو موږ عام مسلمانان یا مولیانو سره سیاست نه ښایي. مولیان په سیاست کې څه کوي؟ سیاست خو د حکومت کولو یو لاره ده، یو طریقې اختیارول دي. په دې ملک او وطن باندې د خدای نظام راوستل دي. نو ته د مولیانو د دې سره څه کوې؟ دا او د بادشاهانو د بادشاه خبرې چې قرآن دی په هغې باندې عالمان ښه پوهېږي. نو د بادشاهۍ خبرې خو په کار چې مولیانو نه ښې ورځي او عالمانو نه ښې ورځي. دا به تا له ښې درځي چې قرآن باندې نه پوهېږي، که دا به عالمانو له ښې نه عالمان پې ښه پوهېږي. او بل دا چې تا د دې خپل دین په باره کې چې دا ایمان او عقیده ده چې دا کامل او مکمل دین دی. دا څنګه کامل او مکمل دین شو چې د اوبو څښلو چل ماته ښیي، د روټۍ خوراک چل ماته ښیي، د اودسماتې چل راته ښیي، د جامو کپړو د ګیرې د سر د ویښتو د دې پرېښودلو چل راته ښیي. او په ملک کې یو لویه مسله پېښه ده، صوبایي سیټ ته به یو سړی ودرېږي، هغه هم د کافي حلقې چې کوم دی مشر به جوړېږي، د قومي اسمبلۍ ممبر به جوړېږي، هغه هم د یو کافي لوی حلقې چې کوم دی مشر به جوړېږي. او دا لاره به ماته شریعت نه ښیي چې مثلا دې کې به د چا سره ځې، د چا د زنده‌باد نارې به لګې، د چا جنډه به په کور او په دوکان او په حجره لګې، د چا جلسه به درنې او د چا ملګرتیا به تا سره ښایي ځکه ته مسلمان. دا لاره به ماته نه ښیي. دا څنګه کامل او مکمل دین دی؟ د دین خو بل ناقصه دین اډو نشته. دا خو چېرته یهودیت کېدی شي، نصرانیت کېدی شي، خو دین محمدي نه دی. خدای دپاره زه تاسو نه پیر او درخواست کوم چې داسې ګرمه ګرمایي لا د اوټونو نه ده جوړه. او ما ستاسو د دې ښکلې طریقې باندې دا سنجیده طریقې باندې ناست یم دا فایده واغسته. دا پیر او درخواست نه کوم چې یو دا ګډې وډې وینا پرېږدي. دا خبرې به د دې نه پس نه کې چې مولیان په سیاست کې څه کوي. دا کار د مولیانو دی. دا خو مشري ده.
او زمونږ د ستاسو د مسلمانانو مشر به هغه وي چې په مسلمانۍ ښه پوهېږي، چې په مسلمانۍ ښه پوهېږي او په قرآن او حدیث پوهېږي، او چې په قرآن او حدیث پوهېږي هغه به عالم وي. نو عالم به زمونږ د مسلمانانو مشر وي. داسې بې ایمانه پسې به موږ ځو چې اودس نه ورځي، روجې نه نیسي، حج له نه ځي، زکات نه ورکوي. موږ د خدای داسې لیوني نه کړي چې موږ به داسې خلکو پسې ځو. نه زموږ مشران به عالمان خدای تعالی ورمخې ته په آخرت کې به پې ځان خلاص کړي چې خدای پاکه ګیرې وپټ کې و د اسلام نارې لګولې. زموږ ملک هم د اسلام په نوم آزاد شوی و، موږ به که دوی ول اسلامي نظام راوړي. باقي که خدای موږ له دوکه راکړي و، دوی دروغ ویلي، خدای ته پوه شو دوی پوه شو، ځان به د خدای نه خلاص. او دا نور چې راته په ورځ د قیامت مخې ته خدای ودرئ د مرګ نه پس چې دا یې نه دا ستا لیډر د سر نه وایي د خپو پورې د پیغمبر د سنتو خلاف و، ته ځان ته پښتون وي، تا ځان ته مسلمان وي، د پسې روان په ځان نه پوهېدې ګډېدې او د ده د زنده‌باد نارې دې لګولې. مولیانو ورته ښه پلیټ فارم مهیا کړی و د جمعیت اسلام په نوم باندې، خو په ځان نه پوهېدې. هغوی تا د دې میدان خلک نه ګڼل، دا د اهل ګاڼه. نو ته کې تا څه لیدلي؟ نو وروره که تاسو ځان خلاصولی شئ د خدای نه، خو بس ټیک ده، زه خو ترې نه شم ځان خلاصولی. زه خو د ځان دپاره هم دا خبره ښه ګڼم او خوښه مې ده، او ستاسو دپاره هم، بلکې موږ خپلو بچو ته وصیت کړی دی. دا خپلو بچو ته لیکلي دي د مرګ نه پس، ځکه د مرګ او د ژوند پته نه لګي، سبا له به زه مرم او په بله ورځ به مرم او بېګا پورې به پاتې شم یا نه. خو دا وصیت هم کړی دی چې د جمعیت اسلام مشري د علماو په لاسو کې څو پورې وي، قیادت یې عالمان کوي. نو موږ چې د جمعیت اسلام په شان د عالمانو د لوی جماعت او لویه ډله پرېږدو، په بل طرف ځو، نو روغ نه لیوني به یو. خدای دې موږ لیوني نه کړي او د عالمان موږ ته ښه خلک ښکاره کېږي. خدای او د خدای پیغمبر وی ښه خلک دي، او د ښو خلکو د ملګرتیا موږ دعاګانې کوو چې خدای د ښو خلکو ملګرتیا نصیب کړي. که زموږ زړه یې غواړي او که نه یې غواړي، خدای موږ د ښو خلکو ملګري ولرل کړي. نو ولې بیا په بل طرف ځو؟ زما یقین دی انشاءالله زه ستاسو زما په خبره باندې پوه شو. تاسو به په سړو دماغو سوچ او فکر وکړئ، انشاءالله دا لاره به ښیي. الله مو آباد او خوشحاله ولره، او الله هم دا خپله ناسته دلته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. او خدای پاک دې ستاسو د برکته دا مدرسې آباد ولري. ګوره بعضې خلک یې مولیانو څه وکړي او مولیان څه کوي. ما دله قاري شعیب پیدا کړه، قاري محمد نعیم مې دله پیدا کړه، داسې خلک مې پیدا کړه، نکاح دله تړي، منځونه درته کوي، جنازې دله کوي، سبقونه دې بچو ته ښایي. ډېر بد مې کړي دي چې ته یې مولیانو څه وکړه. ما څه کړه؟ ګیره او پټکې مې دله محفوظ کړی دي. که په نور چا مې وس نه کېده نو په خپله خو ګیره او پټکې ساتمه، تا ته خپله مسلماني در یادومه. نور دله زه څه وکړم؟ ته ټرانسفارمر ته کار دی او کوڅه کې چې درته څوک شینګل واچوي، دې خوا نه که چې خوا نه شي، دا پیرنګیان بیا موږ ولې شړی؟ راځه چې د دې پلان نیکه په دې قبرونو باندې په ګټو ګزارونه وکړو چې دوی ولې دا پیرنګیان شړی. دلته پیرنګیانو دا پاخه کارونه کول، دا د اوسپنې پلونه، دا ریلینګ هسپتال، دا جزونه، دا ریل ګاډي پټلۍ، دا ریل ګاډي چې د اوسه پورې وی نو دا ملک پې راته شامل هم کړی و. داسې نه ده لکه ولې م شړی؟ بېدینه و بېدینه دین پکې نه و. موږ دا ملک آزاد کړی د دې لپاره چې دې کې به اسلامي نظام راولو، او په اسلامي نظام چې څوک پوهېږي د هغوی ملګرتیا به کوو، نو څه توقع کېدی شي چې رابې ولي. په شرابیانو پسې مزې مړه خدای مې دې ووایي چې ښه پوهېږي، ولې په موږ باندې په لوسپیکر وایه مزې په شر بس ته د قیامته پورې لږې سترګې وغړه. دا مولیان و اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. موږ اسلام غواړو خو اسلام آباد نه راځي، دا رازلو نه جاري کېږي. ګنې رازلو سابق څه فیصلې د اختر کوي، د روجې کوي. خدای مې دې ووایي چې که دا فیصلې پورې شو چې دا به م کړی وي چې په ملک به اسلامي نظام وي. دا کېږي لکه د دې نه بغیر. خو اسلام آباد ته موږ دغې دپاره دا اوس ما او تا د مخې نه لرکول غواړي. وپېژنې دا ټګان، دا دوکه باز او دغه بازه. نور به انشاءالله د دوی د خبرو نه شکار کېږو. ټیک ده که نه؟ الله مو آباد او خوشحاله ولره. واخر دعوانا الحمد لله.